پولیس انسپکټر اجرتي قاتل وختل. په هریپور کې 15 ورځې وړاندې دوه وروڼه په رشته کې روان وو. ډزې پېښ شوې، دواړه مړه شول. وجه وه د خوښې واده. د جینۍ کور ته اعتراض و. د دې نه مخکې په ده باندې د فایرنګ منصوبه شوې وه، فایرنګ په دې کسانو شوی. خو بیا د وارداتو د ځای نه ملزمان تښتېدلي وو. د دغه مړو کوروالا چې کوم دی نو پکې انسپکټر اجمل خان هغه راګیر کړ او پته ولګېدله چې ایس پي جمیل الرحمن پریس کانفرنس وکړ. هغې کې باقاعده د ووې چې دا منصوبه بندي شوې وه، ده له اجرت ورکړی شوی او دا قتل چې کوم دی دا د انسپکټر قاضي اسلم کړی. قاضي اسلم انسپکټر اجرتي قاتل وکړ. ملزمان گرفتار شو. دوه وروڼه لاړل د خوښې په واده. یو خوا د رشتې خبره ده چې موږ په رشتو کې والدین د لور بیا نه منو، دغه شان صورتحال راځي. دویم د قانون رکوالي چې کله اجرتي قاتل کېږي نو اعتماد په چا کې. په پېښور کې به پولیس لین باندې حمله کېږي، الزام په پوجانو لګي او سرغونه چې کوم دی نو د پولیس اخلکار روزي چې هغه په پیسو باندې د دغه فتنة الخوارج سره خبره کړې وه او د سلو پورې پولیس شهیدان کړل. ډېره د افسوس خبره ده. دلته اجرتي قاتل پولیس انسپکټر قاضي اجمل چې کوم دی نو مخې ته راغلی. دا یو ډېره لویه واقعه وه. دوه وروڼه په یو ځای تاسو دغه پولیس انسپکټر دغه